ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نن جمعه مبارک ورځمنه او محرم محترمه و مبارکه میاشم ده. او د اسلامی کال 1448 دړمنې میاشت دی، دریم تاریخ دی. د دې اسلامی کال د شروع کېدو په رڼا کې بحیثیت یو مسلمان او بحیثیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امتی پمونگو پتا سبانی لکمو کو خبرو خیال ساتل پکار دی، اهتمامی پکار دی، کوری پکار دی، او د کمو کارونو نه زمونږ استادو لپاره ځان بچ کول او ځان ساتل پکار دي. لومړنۍ مسله خو دا
چې کوم کال تیر شه په دغه کال کې او د دې نه وړاندې د زندګۍ چې کومه حصه تېره شوه او په دې کې څومره ګناهونه موږ او تاسو کړي نو په هغه ګناهونو باندې به په صدق دل سره الله ته توبه وباسو دو قسمه ګناهونه دي یو صغائر او دویم کبائر په مسلمان بنده باندې دا د الله رحم او د الله کرم او فضل 24 घंटे کم صغائر گناہونا د مسلمان نکیگی نو دغه گناہونا اللہ پاک دتا د نیک و اعمالو په برکت سره معاف کړي بخي او دا سره مانزه سره تلاوت سره دا الله په ذکر سره په درود سره په خیر خیرات سره په روزه او په زکات سره نیک اعمال هغه فرائض دي هغه واجبات دي او که هغه سنن دي او که هغه نفل او مستحب دي چې نیک عملی او الله یې قبول کی بیا په دغه عمل الله پاک مسلمان ته واړه ګناهونه بخي په دې خبره چې موږ د الله پاک څومره شکر ادا کو نو کم وي ځکه چې د سحر نه د ماسوتن او د ماسوتن د سحر پورې هر مسلمان صغیره ګناهونه بی حد او بی انتها کوي یو نه دوه نه سونه ګناهونه موږ تاسو کو پته مراته نه لګي نو کداغه ګناهونه الله پاک پنی کو اعمال مونږ نه بخلي بیا به زموږ سحل او دویم قسم کبیره گناهونه دي کبیره گناه دو قسمه ده یو داسې گناه ده چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی د الله در باندې حق دی هغه دې ضایع که کمې زیاتې دې پکې وکړه الله ته دې د الله حق ورنکړه نو دا کبیره گناه ده او دویم کبیره گناهونه هغه دي چې د هغې تعلق د بنده د حق سره دی نو کم کبیره گناهونه چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی د هغې د معافۍ دپاره الله پاک توبه شرط کوي په منځونو په روجو په زکاتونو په حجونو په عمرو او په اعتکافونو کبیره ګناهونه نه معاف کېږي د هغې دپاره توبه شرط
د قرآن کریم په یو څو آیتونو کې الله پاک د توبې حکم کړی دی او دا حکم الله پاک مسلمان بنده ته کړی دی وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو توبوا إلى الله توبة نصوحا دا إخلاص ندك وتوبة الله توبة نو دغه د توبې دا حکم الله څنګه کړی دی چې کبیره ګناهونه هغه په نیکو اعمالو سره نه بخلي او بیا د احسان د پاسه احسان د فضل د پاسه فضل دا د الله جل جلاله یو دویم فضل دی چې کبیره ګناه لري وکړه د لوی الله لوی نافرمانی دی وکړه او بیا هم الله وایي چې توبه دې وکړه نو زه دې معقم زه دې بخم او دویم قسم کبیره ګناه او د توبې درې چیزونه دی په توبه کې لومړی شی چې کوم ګناه کې مبتلا یې د دې نه لاس راوباسي دا پرېږدي که زر ظلم توبه وباسي او ته وایې زه په توبه کې مخلص یم او کومه ګناه کې لګیا یې او ګناه پرېږدي نه دا توبه نه ده نعوذ بالله دا ځان د دوکه ورکول ني او دا په توبې پورې خندا ده دویم چیز ده چې کومه ګناه دې کړې ده نو په صدق دل سره د زړه نه هغې باندې ندامت اختیار کې پیمانه شي او دریم راتلونکي ژوند کې پوخ او کلک عزم وکړي چې بیا به داسې ګناه نه کوم دا درې واړه خبرې چې راجمع شي نو دې ته توبه وکړو توبه نه د لاسونو کار دی او نه توبه د غوږونو کار دی توبه د چا کار دی د زړه او د لاسو او د خپو د زړه ده چې په تیر شوي ګناه باندې ندامت ځان ملامته کړي او راتلونکي وخت عزم وکړي او د لاسونو او د خپو ده چې کوم ګناه کې دې لاس لړلي دي د هغې نه لاس راوباسي دا نه نعوذ بالله چې صرف په خوله باندې وایي توبه 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 او بعض خلک ورسره لاس یې وږمونی شي توبه توبه دې ته توبه نه الله دې موږ تاسو ته په صحیح معنو کې د توبې د اخلو توفیق نصیب کړي او دویم قسم هغه کبیره ګناهونه دي چې د هغې تعلق د بنده د حق سره دی دا په توبه الله نه بخي د بنده د حق د بخلو یو څو لارې دي څه په دنیا کې دي او څه په آخرت کې دنیا کې د هغه کبیره ګناه چې د هغې تعلق د بنده د حق سره دی یو لارې دا ده چې کوم حق دې د چا نه لاندې کړی دی
هغه حق هغه ته حواله کړي او که هغه سیز دی استعمال کړی او ضایع کړی او خوړلی دی بیا دویمه لاره دا ده د هغې عوض ورکړي او که هغه عین شی در سره هم نه او د هغې د عوض د ورکولو وس دې هم نه کېده بیا دغه سړي ته ورشي او مینځاري وکړي معافي دې وغواړي او دا سوال ورته وکړي چې دا خپل حق دې ماته پرېږده ویې بخښه دا درې طریقې او که نه دې حق ورکړه نه دې د هغې عوض ورکړه او نه دې د هغه نه د هغه معافي وغوښتله حق دې بې معاف نه دا ګناه دې آخرت کې آخرت د ځان سره ویوړه نو آخرت کې چې ګناهګار بنده تر څو پورې د ګناهونو په ګند کې ګنده وي جنت ته به نشي اول به د ګناه د ګندګۍ نه پاکېږي بیا به جنت ته نو په آخرت کې د بنده د حق د ګناه یو طریقه دا ده چې الله جل جلاله با لدغه سړي کوم منځونه تلاوتونه حجونه عمرې اعتکافونه خیراتونه دا یې کړي دا به ټول راوالي او هغه چاته به ورکړي چې کوم کس حق په دنیا کې ورلي هغه له به ورکړي ټول عمر به د ځان وجلي او د محشر په میدان کې به تش لاس پاتې شي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بعضې سړی دی چې په هیچا او د هیچا په حق اصله نه کوي نه یو نه چې د هغه نه معافي وغواړي دوه نه درې نه څلور نه د دنیا د خلکو حقونه اعلانې کړي نو چې کله د دغې ظالم چا په دنیا کې ظلم کړی دی او د کمزورو خلکو حقوق اعلانې کړي دي نو بیا به الله چې کله د ټول نیک اعمال تقسیم شي نو بیا به الله جل جلاله د هغه مظلوم چې دا چا حق اعلانې کړی د هغه ګناه به راوالي او د ده په اوږه به یې ور واچوي نو د پردو ګناهګارو خلقو د ګناهونو پیټې به د ده په سر شي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په صدق دل سره د تیر کال او د تیر ژوند د ګناهونو نه د توبې د اخذ توفیق نصیب دویم عمل هغه ده چې دا کوم نوی کال شروع شه نو د نوی کال په شروع کې به د الله نه سوال کوو چې یا الله دا کال زمونږ دپاره بختور کړه او په دې نوي شروع کېدونکي کال کې دی کم خیر د خپل مخلوق دپاره مقرر کړی دی هغه ټول خیر مونږ ته نصیب کا ځکه هره میاشت چې راځي هره ورځ چې راځي هر کال چې راځي د ځان سره خیر هم راوړي او د ځان سره شر هم راوړي
او دا سوال وکړو چې یا الله په دې نوي کال کې د خپل مخلوق لپاره کوم شرط مقرر کړی دی نو زه په خپله بیکاره یم کمزور یم اسم نه یم تا ته سوال کوم چې د دغه کال له هغه شر ما د تمامو مسلمانانو سره بچ که او مې ساته یو به دا سوال او دا دعا کو الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي او د دې سره سره به د نوي کال د احترام د قدر او د عزت عزم او نیت کو چې د نوي کال الله را باندې را شروع کړه د دې بې حرمتي بې احترامي رانه ونشي د ګناهونو په ذریعې سره راتلونکي کال کې به د اول نه د عزم او د نیت کو ملا به تړو ځان به راویښو د دې ګناه نه به ځان ساتم د دې نه به ځان ساتم د دې نه به ځان ساتم د دې نه به ځان ساتم الله جل جلاله دې د دې نوي کال هر خیر موږ تاسو ته نصیب کړي او د دې د هر شر نه دې الله موږ تاسو وساتي دریمه مسله ده چې د دې نوي کال دا لومړی میاشت دې ته به مونږه بختوره میاشت وایو دا به بختوره میاشت ګڼو معززه میاشت به ګڼو د احترام او د اکرام میاشت به ګڼو ځکه الله جل جلاله لنوم کمی خیره محرم او د محرم د لفظ معنی انتهایی درجه قابل احترام او بلده چې دې میاشتې ته به د حسنینو او یا د امامانو میاشت نه وایي کومه میاشت به ورته وایي یا محرم او یا به ورته وایي د الله میاشت نبی علیه السلام د محرم میاشتې ته د چا میاشت ویلي دي د الله میاشت تاسو وایي چې د الله میاشت کو ټول 12 واري د الله میاشت دي 12 واري د الله میاشت دي لیکن دی میاشت دې چې د الله پیغمبر د الله میاشت ویلې ده دا د دې د احترام د وجې نه لکه دا جومات هم د الله دی بهر چې څومره دوکانونه دي هر یو دوکان د الله دی خو دې جومات ته څه ویل کېږي د الله کو دا د احترام د وجې نه د دنیا ټولې کوټې د الله دي لیکن خانه کعبې ته بیت الله د الله کوټه وي دا د احترام د وجې نه نو ټولې میاشتې د الله دي لیکن د الله پیغمبر د محرم د میاشتې د الله میاشت ویلي دي د دې لپاره چې د خلکو په نظر کې د دې ادب او احترام واضح او ښکاره شي او بل دا چې په دغه میاشت کې به د خپل وس مطابق د روزو اهتمام کو حدیث کې راځي افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم د رمضان د میاشتې د روزو نه بعد د کال په ټولو میاشتو کې افضل ترین روزي یعنی زیات ثواب والا روزي هغه کومې روزي دي د محرم نه میاشت یوازې لسم محرم نه ټوله میاشت یو ورځ
یا 2 ورځې پس روزه یا 2 ورځې پس روزه. یو حدیث کې راځي وګد حدیث دی خو اخرنی جمله ده نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته وایي صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرم چې د محرم میاشت الله در باندې را وخېژوله کله روژه کا کله کوژه کا کله روژه کا کله کوژه کا د محرم په دې میاشت کې به د دې خبرې خیال ساتو چې خاص کر د محرم نه میاشتې چې کومه لسم تاریخ دی نو د محرم نه میاشتې د لسمې ورځې د روژې اهتمام 3 مرتبې دي. یو دا چې صرف د لسم روژه ونیسي. دویمه مرتبه دا ده چې یو د لسم او یو سره بل ونیسي یا ته وړاندې او یا ته وروسته. او افضل ترین مرتبه دا ده چې یو لسم او 2 سره نوري یو ته مخ یو بل ته وروسته. فكم من يمشي عمل قولي شيء الله لي متاسب طبيعة عمل توفيق لك لنسم محرم نمياش روجي الله بيغمبر مني وليدي صحابة كرام مني وليدا او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي زمان وړاندې چې کوم انبیا تیر شوي دي هغوی به هم د محرم د میاشتې د لسم تاریخ روژه نیوله. او یوازې روژه نیول نه د رمضان د میاشتې دا روژې چې لا نه وي فرض شوي نو د هغې نه وړاندې د محرم د میاشتې د لسم تاریخ روژه فرض وه. او چې کله د رمضان د میاشتې روژې فرض شوې نو بیا د محرم د میاشتې د لسم تاریخ د روژې فرضیه ده منسوخ شو. لیکن بیا هم د الله د پیغمبر په نظر کې دا دومره اهمه وه چې د محرم لسم تاریخ به راغه د یو په باره کې به یې تپوس کولو چې د چا روژه ده د چا روژه ده د چا روژه ده او چې چا به نه وه روژه کړې او سهار کړی مې خوراک به یې لا نه و کړی هغه نه به یې ترغیب ورکړه چې نیت وکړه روژه ونیسه. نو د دې خبرو خیال به موږ تاسو ته ساتو. او په ټولو خبرو کې اهمترین څیز چې به موږ په تاسو او د ټولې دنیا په مسلمانانو باندې لازم دی یوازې د محرم په میاشت کې نه بلکې کال 12 میاشتې او ټول عمر د هغه څیز نوم دی امن. په دې میاشت کې به موږ تاسو د امن خیال ساتو. 2 نعمتونه دي د الله جل جلاله د اړخه چې دا وی نه ارسسته او چې دا دواړه او یا به دې دواړو کې یو نه وي نو اسم نشته. د یو نعمت نوم دی ایمان. چاته چې الله ایمان ورکړي هر څه ورکړي. او که د ټوله دنیا الله چاته ورکړي ایمان یې نه ورکړي اسم نه دی ورکړي. او دویم دا امن نعمت. ایمان دام د عربی د جبې لفظ دی او ایمان دا هم د عربی د جبې لفظ دی. ایمان او امن دواړه دا ایمان دام د دې امن نه راوتی دی دا د امن نه جوړ دی. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کړ
نو بیا یې د مکې مکرمې د ښار دپاره دو دعاګانې کړي دي. یو دعا هغه د معاش او د اقتصاد، او دویمه دعا د امن. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے زما ربا په دې کوم ښار کې ستا په حکم سره ما ستا کور جوړ کړه، اوس دې کور ته دې ښار ته امن ورکړه. امن نه د امن خیال به موږ تاسو ساتو. علما مشران لیکي چې د ملک او د قوم د استحکام او د ترقۍ څلور ستنې دي. یو ایمان دی، او یو امن دی، او یو اقتصاد او معاش دی، او څلورم اتفاق دی. دا څلور خبرې چې په کوم کور کې وي هغه کور هم جنت، چې په کوم کلي کې وي هغه کلی هم جنت، چې په کوم ملک کې وي هغه ملک هم جنت دی. او چې دا څلور یا په دې کې بعضې نه وي نه هغه کور کلی به د هر څه نه ډکي، لیکن د هغې ماحول به د دوزخ وي. نه الحمدلله موږ تاسو د الله پاک ایمان هم را کړی دی. الله دې موږ تاسو ته په ایمان باندې استقامت نصیب کړي، او الله دې زموږ تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي، او الله پاک راته اسلام هم را کړی دی. د ایمان تعلق د زړه سره دی، او د اسلام تعلق ده لاس او خپو سترګو ژبې د اعضاء سره دی. دا دواړه الله را کړي. اوس چې چاته الله پاک ایمان ورکړي هغه ته مؤمن وایي، او چې چاته الله پاک اسلام نصیب کړي هغه ته مسلم وایي. اوس د مؤمن څه تعریف دی؟ د مسلم څه تعریف دی؟ د مسلم نښه څه ده؟ د هغه شعار څه دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دواړه خبرې موږ ته واضحه کړي دي. یو حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي، د بخاري صحیح حدیث دی، المسلم کامل مسلمان، صحیح مسلمان، قابل تعریف مسلمان، د اسلام د دعوی کوونکي حقدار مسلمان هغه کم دی؟ هغه دا نه چې د هغه په تندي باندې تور داغ لګېدلي، هغه دا نه چې هر وخت د هغه د سپې په لاس کې، هغه دا نه چې هره میاشت کې عمرو ته رواني، هغه دا نه چې هر وخت اعتکاف ته ناست، هغه دا نه چې هر وخت د هغه په لاس کې د الله د قرآن لاس کې او د تلاوت کې، دا ټول په خپل ځای ښه عمل دي. لیکن نه، د الله پیغمبرو چې دوه صفته پکې کم یو من سلم المسلمون من لسانه، چې د تمام عالم مسلمانان د هغه د ژبې د شر نه بچي. په دې حدیث کې مسلمان ته کې راغلی دی، او په بل حدیث کې ناس خلق راغلی چې د ټولې دنیا خلق د هغه د ژبې نه بچي. ومن یده، او دویم تعریف دا دی چې د تمام عالم مسلمانان د تمام دنیا خلق د هغه د لاس خپو د شر نه بچي. نو د دې حدیث په تشریح کې زموږ کابیر مشران او د حدیث شارحین وایي چې دا یو شیشه ده، شیشه
څه ده جي شیشه او دا داسې پاکه صفا سوتره شیشه ده که نه چې دا محمد رسول الله جوړه کړې ده دا د دنیا مصنوعي کارخانو کې نه ده جوړه اوس هر هغه سړی چې هغه مونځونه هم کوي تلاوتونه هم کوي حجونه هم کوي عمرې هم کوي او د ګیرې هم پرې ایښي تسبیح مړی نو په دې شیشه کې دې ځان ګوري دا حدیث ځان ته را مخامخ کوي او بیا دې خپل ځان په باره کې فیصله کوي چې زه واقعي د دې حقدار یم چې زه ځان مسلمان مې وکړم او دویم حدیث ام د بخاری شریف حدیث دی د صحیح حدیث د حدیث د مؤمن تعریف د الله پیغمبر کوي المؤمن کامل مؤمن او د تعریف لایق مؤمن او د ایمان په دعوه کې رښتینی مؤمن هغه کس دی چې دو صفته پکې کم من امنه الناس على دمائهم یو ادویم وعلى اموالهم چې د تمام عالم انسانان د دې په باره کې مطمئن وي چې زما جان ددنه محفوظ دی ماته زما بچی ته زما ورور ته زما ښځې ته زما رشته دار ته به د ده د لاسه نقصان نه رسي وعلى اموالهم او د تمام عالم انسانان د ده په باره کې په دې خبره کې مطمئني چې دی به زما ماته نقصان نه رسي سیک به دې نه مطمئني عیسائی به دې نه مطمئني هندو به دې نه مطمئني مسلمان به دې نه مطمئني دی به په خپل کور کې ناست دي او هغه به په خپل کور کې ناست دي او د هغه د زړه به دا یقین او اعتمادي چې د فلاني کلي د فلاني کور فلاني سړی داسې مسلمان دی چې د ده د لاسه به زما مال او زما جان ته نقصان نه رسي دا دویمه آیینه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته وړاندې کړې ده د هر مسلمان نه په دې شیشه کې ځان ګوري چې دا صفت ما کې شته کنه الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي یو د کور ډاکوي یو د خاندان ډاکوي یو د بازار ډاکوي یو د کلی ډاکوي یو د ټول ملک ډاکوي او یو د ټولې دنیا ډاکوي ځان ته وایم تاسو د دروازې خبره باندې ونه لګي موږ تاسو ټول ډاکوان یو کني والله کله ورور په مال باندې اصله کوي نو ډاکو نور توري کې سپین ټول عمر به یو ځای لګي او شکل بیا خپل بشیر الوی شي او مال حال ډیر شي بیا به ډاکوان شي یو به ضرور وای دا زمان یو بل وای دا زمان څومره دا ګورونو پرې غرونو کې دا اوس د قوم ډاکوان هغه غر نعوذ بالله چې چا ورته په غلطۍ کې منه کتل اوس یو قوم وای دا زمان بل وای دا زمان قدرونه مور باندې کېږي قسمونه مور باندې کېږي جرګې مور باندې کېږي او نعوذ بالله داسې محله نشته دی چې په هغه محله کې د شپې کونډې نه لګي مونځونه هم کوي تلاوت تهجد ته هم راپاسي او کو بجلی کونډه بیا شوي شرمېږي به من حیا هم نه ورسي دا د ټول ملک ډاکو دي دا د ټول پاکستان عوامو ډاکو دي د پنجاب خلک مونږ او تاسو ته سپک ښکاري وایي دې روژې نیسي دا دی هغه دی لیکن د بنا خلکو نه مونږ اورو چې د پنجاب خلک چې هر څه دي خو په بجلی کې غلا نه کوي بیلونه پوره ورکوي د کونډو تصور هم هلته کې نشته دی
اولاد کې داسې محله نشته چې هغه کونډري نه غلانه دا ډاکنه او دا رنګ حکمرانان حاکمان لا ایمان لمن لا امانت له دا هر افسر سره سرکاری کاغذ دی کاغذ پین دی کاغذ کرسی دا کاغذ کوټه دا کاغذ میز دی دا د سره امانت د لکونو روپو شی به راوړي او کال به بینی تیر شوی هغه د لکونو روپو سیز به په سرګونو کې خرڅ کړي او به بل شی به کارونو لکونو راوړي بیلونو کې به کارونه وړي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نو په دنیا کې چې بد امني راځي امدادي نه راځي کنه چې یو ورور د بل ورور په حق باندې ډاکه شي نو کور کې به بد امني نه راځي یو ګاونډي د بل ګاونډي په حق باندې ډاکه شي محله کې به بد امني نه راځي یو کلی د بل کلی په حق باندې ډاکه شي نو کله کې به بد امني نه راځي نو د محرم د میاشت موږ تاسو دا د ټولې دنیا نه مسلمانانو ته د امن پیغام راکړي نو په دې میاشت کې به موږ تاسو د امن خیال وساتو چې امن په کمل کې نه مسکول شي نه حج تدری شي نه روزي نیولې شي نه جمعتون جوړولې شي نه کاروبار کولې شي نه الله پاک دې په خبر واني موږ تاسو ټول د عمل توفیق را نصیب کړي په دغه میاشت کې به د بعضې کارونو ځان ساتو هغه یو کار دا دی چې کال کې څو ورځې دي 354 یا 355 یو ورځ راکمه که یا دا 2 ورځې او دا نور ټول کال زما د طرفه درته اجازت دی چې هره ورځ اډیرې ته ځئ د مور د پلار قبر ته هره ورځ ده عبدالرحمن بابا اډیرې ته هره ورځ ځه خو د عبرت په نیت باندې ځه او په دې نیت ځه چې ما ته عبرت میلو شي او زما د تلو د وجه نه د اډیرې د مسلمانانو ته فایده میلو شي ذکر کوم تلاوت په ثواب هغې ته وبخم خو د محرم د میاشتې په 10 تاریخ باندې به اډیرې ته نه ځئ نه د الله پیغمبر تللی نه نه کوم صحابي تللی نه کوم تابعي تللی نه فرض نه واجب دی او موږ تاسو په ځان باندې لازم کړ او نعوذ بالله ثم دیم خبره ده کبیل فرزلان نه منع کیږي نبیا مسور او شنی او دال او کورخي په قبرونو باندې مشید بیا دغه پیسې راواله اچھا یو غریب دی ورکا یا دغه دال راواله ده او پسې باندې دړې راواله او ګاون کې به یو مستحق غیته ورولې دغه منګي نعوذ بالله د محرم په دې میاشت کې به محرم نه میاشت بس پیره میاشت نه ګڼو د سپیرې په نظر به ورته وګورو د محرم په میاشت کې به د خپلې لور او د زوی د رخصتۍ نه د واده نه د نکاح نه د ولیمې نه به ځان نه ساتو چې کینې دا ګناه ده نعوذ بالله محترمه میاشت ده مبارکه میاشت ده لہذا ودونه به هم پکې هم کوو نکاحونه به هم پکې کوو ولیمې به هم پکې ورکوو اسم معنا ته نصیب د عبادت الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټول د عمل توفیق نصیب کړي او الله دې زموږ تاسو په ژوند او په ژوندۍ کې دا د برکتونو د میاشت بار په موږ په تاسو باندې راوړي دې جمعه نګیر صاحب چې کوم دکانداران دي ټول د درخواست دي اسیم په جمعه کې ملاستا ناجایز دا ګناه ده بغیر د مسافر نه دا مسافر خانه نه ده چې پیسې ځان لګټي او په ګټو په جمعه کې ملاست خاص کر دا چې کومې لس ورځې دي د لس ورځو کې ماسپښین نو شګيږي په 1 بجه 2 بجې به دروازې بندي کی
بیا به مازیګر ټیم په ټیم کې کولاوي اخر کې سلو پنځه ورځې خو قسم بیا بندي خدا کم شي پاتې دي نو ګورې یو قسم په جمعات کې د ملاسي اجازه نشته که څوک ملاس وو د بازار ملګری دی پولیس بوتلو فوج بوتلو اجازه والا بوتلو نقصان ورته ورسېده ذمہوار به بیا خپل نو په دې جمعات کې او نه په بل جمعات کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم